کړی دی چې توحید خپل کړي. د توحید نه بعد بیا چې کوم مصیبت او کوم ګناه په هغه قوم کې موجود وه نو د هغې طرف ته دعوت ورکړی چې دا مصیبت او دغه ګناه پرېږدئ نو الله رب العالمین به تاسو ته جنت درکړي. ځکه زما محترم تاسو وګورئ زموږ په دې معاشره کې الحمدلله توحید موجود دی، الحمدلله مسلک موجود دی چې هغه مسلک سلفیت او اهل حدیث مسلک هغه موجود دی، خو موږ یو لوی مصیبت هغه دا ګناه کول دی، هغه موږ کې موجود دی، هغې نه موږ چې دی وروستو کېږو نه، هغه موږ پرېږدو نه. ولې چې شیطان دا ګناه موږ ته یو سپک شی ښودلی دی. موږ ګناه کوو خو د الله رب العالمین نه بندګۍ نه نه راځو، موږ ګناه کوو او الله رب العالمین ته سر په سجود کېږو نه، د الله نه معافي او استغفار نه غواړو. ولې شیطان موږ ته هغه چې دی نو ورکوټې ښودلی دی چې مړه خیر دی څه چل وشوې ورکوټې ګناه دې وشوه، لا خو ځوان یې چې کله بوډا شوې توبه به وباسي او الله رب العالمین به دې معاف کړي. دا زما محترمه موږ ته څه پته ده چې زموږ مرګ کله دی؟ ځکه دنیا ته راتګ دا په نمبر باندې دی او دنیا ته تګ بې نمبره دی. زما محترمه د دې د وجې دې خبرې د سوچ پکار دی. الله رب العالمین موږ ته بار بار ویلي چې یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. بل ذکر راته وویل چې ان الانسان لفی خسر، یقینا انسانان ټول په تاوان او خسران کې دي، مګر د تاوان او د خسران نه څوک بچ کېږي؟ الا الذین آمنوا، ایمان والا کسان ترې بچ کېږي. چې کوم کس ایمان راوړی او د الله رب العالمین په لار باندې روان وي، الحمدلله ایمان خو موږ هم راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک عمل هم کوو، پیغمبر چې کومه لار راته ښودلی په هغې باندې عمل هم کوو. خو زما محترمو زه تاسو ته یو خبره بله کومه چې الله رب العالمین